بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین وبعد. موږ تیر درس کې د ګیټ د سازمان هغه درې عناصر چې د تجارت د ودې او پراختیا لپاره وړاندې کړي وو مو ویل، او د دې لپاره چې دا څنګه عملی شي، نو اول دوه چې یو عبارت و د نقدو پیسو استقرار او دویم د شتمنیو انتقال، د دې لپاره د نړیوال اقتصادي نظام کې نړیوال وجهي صندوق یا IMF بانک رامنځته کو. دغه بانک چې په متحده ایالاتو کې قرار لري، نړیوال وجهي صندوق، او دغه د دې لپاره اوس پیسې نقد کرنسي استقرار پیدا کړي. نقد پیسې استقرار عمومي، دارنګه د شتمنۍ له یو هیواد څخه بل هیواد ته په اسانه باندې انتقال شي. نو IMF دغه چاره ترسره کړه او دغه دوه کړنې د IMF په غاړه واخیستلې او دا کار ترسره شو. دریم هغه چې تضمین ورکړی شي، نړیوال آزاد تجارت تضمین ورکړی شي. د دې لپاره د هافانا کنفرانس په 1940 کې جوړ شو. نو په دغه کنفرانس کې د نړیوال تجارتي سازمان WTO له موضوع باندې تاکید کیدلو، او په دې کنفرانس کې په دې زور راوړی شو چې باید د نړیوال تجارت د ازادي تضمین ټول هیوادونه ورکړي، چې په دې کې تقریبا 50 هیوادونو نه زیاتو په هغه وخت کې اشتراک کړی وو. د دې لپاره په همدې هافانا کنفرانس کې بیلابیل قواعد وضع کړی شو چې د دغو قواعدو په رڼا کې به دوی خپل تجارتي چارې پر مخ بیایي او هم به دا تضمین ورکوي د آزاد تجارت لپاره. بیا دغه سازمان د ملګرو ملتونو د تجارت کنفرانس په درحال کې تشکیل شو. دا معنی چې بیا وروسته د ملګرو ملتونو تابع وګرځېدو. په عین زمان کې د نړیوال دویم جنگ څخه وروسته 1500 هیوادونو په خپلو منځونو کې تر خپلو منځو مذاکرات شروع کړل، خبرې شروع کړې، او په دې خبرې را څرخېدلې چې دوی خپل ګمرکي ټکسونه راکم کړي، او د ګمرکي ټکسونو د ټکسونو کمول او بیا د حقوقو څخه حمایت هم راکم کړي او هم د دې څخه حمایت او ساتنه وکوي. نو دغه 1500 هیوادونو په ابتدا کې هم دا کار وکاوه. د تجارت لپاره قواعد وضع کړو چې تقریبا د 45,000 وجیبې چې د ګمرکونو په تعرفو او د ګمرکونو د ټکسونو په لرې کولو پورې تړاو لرل رامنځته کړي، چې تقریبا د نړیوال تجارت 5مه برخه تشکیلوله. هغه وخت په دې معنی چې هغه وخت د دې اندازه چې 5مه برخه نړیوال تجارت تشکیلوله 10 میلیارډو ډالرو ته رسیده. بیا په 45 کال د اکتوبر په 10مه معاهده وشوله. ګډون کوونکو شمیر په دې کې 23 دوی هم د ګمرکي تعرفو او بیا د ګمرکي ټکسونو د راکمولو، چې بیا یې په 48 کال د جنوري کې دوی دا قواعد چې وضع کړه، د جنوري په میاشت کې 43 کال کې دوی هغه عملی او تطبیق کړو. نو دا د یو پروتوکول له مخې و. دارنګه د ګمرکونو د ټکسونو په کمولو عام اتفاق تقریبا د دې 23 هیوادونو چې د مؤسسین د دې معاهدو ترمنځ وشو. د دې عام اتفاق پریکړه وه چې غړي هیوادونه به مکلف وي دغه قواعد به په خپلو هیوادونو کې عملي کوي، او سر له مغه تاریخ نه به دوی په دې باندې شروع کوي. نو د هافانا کنفرانس چې په 40 د نومبر په 21مه د همدې معاهدې په ادامه
رامنځته شو او لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل هدف یې دا و چې د نړیوال تجارت د ازادۍ تضمین ورکړی شي. نو دوه هیوادونو دغه هیوادونو چې له وړاندې نه یې ترمنځ اتفاق کړی و دا یې ومنله. که څه هم چې په ابتدا کې د امریکې کانګریس حکومت مخالفت کوو کانګریس مخالفت کولو اما حکومت غوښتل چې دا امضا کړي. خو په کال 1950 کې متحده ایالاتو پریکړه وکړه چې دوی به په غیر د کانګریس له موافقې نه دا منی او دا به تصدیقوي. نو د هغه وخت جمهور رئیس د امریکا ترومان دا تصدیق کړل که څه هم چې هغه کانګریس د کوریا د جنگ په لومړیو وختونو 50 کال د جنگ واخیستل. نو د هغې بې موافقې بغیر متحده ایالاتو دا امضا کړل. نو ګات له 1900 یا ګیت له 1948 څخه بیا د نړیوال تجارت سازمان تر جوړېدو 95 پورې متعدد اړخونه بېلابېلې کړنې وارزولې او په 48 کال کې وتوانېدو چې تر یو څه اندازې لاسته کړي چې بالاخره په 1995 کې دا کامل هدف ته ورسېدو. د ګات د سازمان لکه مخکې چې مو وویل دغه هدف همدا و چې نړیوال تجارت ته پراختیا او وده ورکړي او د دغه تجارت د هیوادونو ترمنځ ټکسونه د ګمرکونو دا راکم کړي او د دې لپاره لکه مخکې چې موږ وویل دوی 8 پړاوونه ترسره کړي دي چې مهم پړاوونه یې وروستي د توکیو پړاو او لغونه وروسته د اورګوای پړاو چې دا تر ټولو مهم پړاوونه وو چې 8 پړاوونو کې د ډېر کارونه وکول. د دې هیوادونو ترمنځ تجارت او معاملات په اړوند د دې هدف دا اوس باید تمیز نه وي چې دا مقصد د WTO سازمان چې د ادامه ده. دوی دا ویل د قواعدو څخه دا و چې د هیوادونو ترمنځ به په تجارت مواردو کې تمیز نه وي. دا معنی چې یو هیواد به داسې نه کوي چې ځینو هیوادونو ته توکي وارد کړي صادر کړي او نورو ته یې نه ورکوي. یا داسې کار به نه کوي چې د ځینو هیوادونو تاجرانو ته زمینه د هر څه مساعدوي او نورو ته یې نه مساعدوي. نو د دې یو هدف دا و چې د تجارت په برخه کې به هیوادونه په تمیز لمنځه وړي چې ټولو هیوادونو سره به یو شانته معامله د تجارت په ډګر کې کوي. دومره دا و د غړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي تبادله کې به قیودات او هغه شرایط چې د تجارت په ډګر کې وي دا به اسانه کوي. یعنی د نورو هیوادونو تاجران چې کله راځي د هغوی لپاره چې کوم شرایط وضع کوي دا به نرمي او قیودات چې د تجارت مخه نیسي دغه قیودات باید دوی ختم کړي. دا رنګه د هیوادونو په تجارتي اختلافات د مشورو له لارې حل و فصل کیږي. که چیرته د هیوادونو ترمنځ د تجارت په ډګر کې اختلافات راځي منازعات راځي نو دا به د مشورو له لارې دوی حل و فصل کوي او دا به چې وروسته د حکمیت موضوع موږ وایو د حکمیت لارې به دا حل و فصل کیږي. د ګات سازمان ډیر پرمختګ وکاو. یعنی په نیمه پیړۍ کې د خپل اهداف په کامله توګه لاسته راوړو. لکه مخکې چې ما درته ویل مهم پړاوونه د ګات 3 دي. یو د کاناډا پړاو دی چې دا له 1940 بیا تر 1970 پورې دی. په دغه پړاو کې د ډیره مبارزه د زراعت په قضایا وکوله چې د زراعت په برخه کې هیوادونه تر خپل منځ همکاري سره وکړي. یعنی هغه اصلاح شوي تخمونه دا رنګه نیالګي دا له یو له بل ته ورکړي او په دغو مواردو کې باید ټکسونه د زراعت په برخه کې ختم کړی سي. نو په دې کې تر ډیره حده دی کامیاب شو. دویم پړاو چې دی ډیر پکې هغه د توکیو پړاو. د توکیو په پړاو کې د بلا یوځه مرستې مطرح کړي چې هیوادونه د تجارت د بهبود لپاره یو هیوادونه تر خپل منځ بلا یوځه مرستې وکوي. دا رنګه د توکیو په پړاو کې د مدني الوتکو موضوع وڅېړل شوه چې مدني الوتکې له یو هیواد نه بل هیواد ته ځي د دې لپاره د مهم
کار وشي چې معنی دې نه واقع کېږي. د دې دپاره 2 معاهدې په توکیو کې سوي. یوه اوله معاهده د جازونو ده او دویمه چې بل هیواد ته ځي په هغو کې جرایم واقع کېږي، د الوتکو دا جرم کوم هیواد ته منسوبېږي. نو دا موضوع دارنګه د لبنیاتو او غوښو موضوع چې له هیواد بل هیواد ته انتقالیږي، دا هم د توکیو په پړاو کې ترسره شول. دریم چې دا بیا تر ټولو د ګیت د سازمان هغه کامیاب پړاو چې هغه د اورګوای پړاو دی چې دا تقریبا له 1980 بیا تر 1994 کاله پورې ادامه پیدا کړه. په دغه کې ډېرې برخې د شتمنیو انتقال یو هیواد څخه بل هیواد ته دا کاملا کامیاب سو. د دې سربیره معنوي ملکیتونه لکه تجارتي لیسنس، تجارتي نوم، د مثال په ډول دا ټول معنوي ملکیتونه دي. لکه سرینا هوټل دا یو نوم د تجارتي نوم، یا مثلا کوکاکولا نشانه دا یو تجارتي نشانه ده چې تقریبا 20 کاله مخکې د دې نشانې قیمت 4.8 میلیارډ ډالر و، کېدای شي اوس له دې نه هم زیات شوی. مرسیډس نشانه دا هم په بین‌المللي تجارت کې د اورګوای په پړاو کې ورداخل شوي او د دې لپاره دا کوشش وشو چې باید د دې تضمین ورکړی شي چې نور هیوادونه به بیا دغه نه غلطه استفاده نه کیږي. هماغه و چې د اورګوای پړاو چې کامیاب پړاو بالاخره په 1994 کې په مراکش کې غونډه وسوله چې په دې کې 100 هیوادونو نه زیات برخه اخیستې وه او په دې کې د اورګوای د ګیت سازمان نور پای ومندل او دغه سازمان د WTO په نوم باندې بدل شو چې تقریبا هغه وخت د افغانستان څخه د استاد رباني ریاست جمهوریت او هغه پکې ګډون کړی وو. نو دا په WTO باندې بدل سول چې بیا دا سازمان په 1995 د 12 په اوله په دې باندې کامل اتفاق او قابل د تطبیق وګرځیدو. په 1994 کې شروع او په 1995 کې بیا دا کاملا د WTO سازمان د تنفیذ ساحې ته داخل سو. په دې سره موږ تاسو د ګیت سازمان په مختصر ډول پای ته ورسول او ان شاء الله راتلونکی درس به زموږ تاسو د WTO سازمان وي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه.